الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری دا سوال کړی دی چې د قبر په خوا کې مسجد جوړول او بیا پای کې منځونه کول آیا دا جایز دي کنه؟ او په ضمن کې سره دویم سوال دار چې کوم کور د مقبره د پاسه جوړ شوی په دې کې منځ کیږي کنه؟ نو دا اولنی سوال جواب دی دا د مختصر چې د قبر په خوا کې مسجد جوړول او بیا پای کې منځونه کول په څلور واړه مذاهب په نسبت باندې دا حرام دي. چیرې دا حرام دي؟ په دای کې منځ نه کیږي. دغه مسجد جوړول د قبر په خوا کې د څلور واړه مذاهب په نسبت باندې حرام دي، نه به جوړه. اوس براشو د علماء اقوال ته په دې باره کې چې کوم مسجد چې د قبر په خوا کې جوړ شوی نو په دې کې منځ کول دا ناجایز دي او دا اهل سنت او جماعت اتفاقی مسله ده، الا من شذ من اهل البدع، مگر بعض اهل بدع او تاویلات هغه کړي چې هغه هیڅ قسم اعتبار هغه نشته. احناف علماء وايي چې د قبرونو په خوا کې مساجد جوړول دا مکروه تحریمی دي، یعنی ځان ساتل تر نه غوړ دي چې دغه مسجد د قبر په خوا کې غنه جوړي، ځکه په دغه مسجد کې به منځ نه کیږي. لکه امام محمد رحمه الله په کتاب الاثار 15 کې فرمایي چې ولا نرى على ما خرج من القبر ونكره اي يجسس او يطين او يجعل عنده مسجدا، یعنی دا خبره زمونږ په نسبت حرام ده او حرام کار دی چې په قبر کې داسې فراخي وکړي شي چې د خپل حدودونو زیات شي او دا غرنګه د قبر چونه کول او دا غرنګ په خول او دغه په خوا کې مساجد جوړول دا وی حرام کار دی. بل هغه په خوا کې مساجد جوړول او پای کې منځونه کول وي په دغه مسجد کې منځ نه کیږي، دا حرام کار دی. علامه ابن الملك حنفي فرمای چې انما حرم اتخاذ المساجد عليها لان في صلاه فيها استنانا بسنه اليهود نقله علي القاري في المرقات اول جلد 300 نمبر صفحه. هغه وی یعنی د قبرونو په خوا کې مساجد جوړول په دی وجه باندې حرام شو چې په دې مساجدو کې منځ کول دا د يهودو د طریقې تعبیداری راځي. لکه يهودو به کوم د قبرونو په خوا کې مساجد جوړول او پای کې به منځونه کول، نو فلهذا کوم مسجد چې د قبر په خوا کې جوړي پاغه مسجد کې چې کوم د منځ اغه نه کیږي. دریم نمبر علامه محمود اللوسی په تفسیر حلمانی کې لیکلی دی 15 جلد او 210 نمبر صفحه کې وایي ومن ثم او د دې وجنه قال أصحابنا تحريم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركا وعظاما، یعنی د انبیاء او د اولیاء قبرونو طرف ته تبرک او تعظیم کولو په نیت باندې منځ کول دا حرام دي چې څوک ریشه ودرېږي. نو ته چې دا قبر د مسجد په خوا کې جوړ کا نو دا چې کوم د تر شرک د پاره یو بنیاد کې خدا چې ځکه مثال په تور سره یو خسړې خخ دی یا چې کوم د مثال ته ولی خخ دی یا یو پیر بابا خخ دی پولان نو چې کړه تا د مسجد جوړ کا دغه کې ته منځ کې نو یو ورځ مخامخ ته چې په شرک کې به هغه واقع کېږي. نو د وجه نه د دغه خلکو قبرونو ته چې کوم د سجدي کول په دې نیت باندې لپاره تبرک او تعظیم وای دا حرام کار دی. څلورم نمبر شرعه الاسلام 509 نمبر صفحه کې وای ويكره او دا خبره زمونږ په نسبت باندې دا کار مکروه دی چې په قبر باندې پاسه مسجد هغه جوړ کړي شي او بیا پای کې بیا منځونه کولای شي داخله کوي چې کوي بیا پکې داخله منځونه کوي، نو معنی دا چې په دې کې منځ هغه نه کیږي. پنځم نمبر کې په الکواکب الدریه چې دا ترمذی شرح د اول جلد 350 کې وای چې يكره الصلاه في المسجد المبنيه على القبور، مکروه ده منځ کول په هغه مسجد کې چې هغه د قبر د پاسه جوړ شوی، سواء كان قبرا امامه او خلفه، برابر خبره ده کدا قبر د مسجد نشاته او کمخته او على احد جنابيه الا ان الكراهه في استقبال القبر اشد. خدا خبره یاد کړئ کچېرته دا قبر دی په اخ کې ام واقعي وګوره ډېر سخت چې مکروه ده نو غدا چې په استقبال القبر اشد و چې کړه دا قبر بيخي د مسجد ته مخامخ نو په دغه وخت کې بيخي پر مسجد کې څه نه کیږي هغه منظر پکې نه کیږي. نور وای کدا قبر د مسجد مخې ته کې شاته کې په یو اړخ کې واقع په دغه مسجد کې څه نه کیږي په دغه مسجد کې به منځ نه کیږي. شپږم نمبر کې فتاوی دارالعلوم د دیوبند چې کومه فتاوا ده مفتی شفیع صاحب صاحب دا خبره کړې ده چې اول جیل دغه فتاوی دارالعلوم اول جیل 2 نمبر صفحه کې وای چې کوم مسجد چې داغه ته مخامخ یا قبري یا چې کوم د شاته یا مخې ته یا ته په اړخ کې واقع نو په دغه مسجد کې چې کوم نه منځ اغه نه کیږي څه نه کیږي منځ پکې اغه نه کیږي. شیخ ابراهیم هم دا خبره کړې ده په حلب کبیر کې غوېل دي په حلب کبیر کې وای په 599 نمبر صفحه کې وای وعن ابي حنیفه د امام ابو حنیفه رحمه الله دا خبر نقل کړي چې انه يكره اغه وای امام ابو حنیفه وای چې ګوره مکروه ده دا مکروه ده منځ کول په هغه مسجد کې چې هغه د قبر د پاسه جوړ شوی د هغه مسجد کې سره منځ کول هغه مکروه دي. دلیل په حدیث ته ابي الحياج الاسدي رضی الله عنه ده چې علي رضی الله عنه ته ویلو چې تاسو یمن ته لګم په هغه خبره پسې او په هغه کار باندې په کوم کار باندې چې زه د الله رسول صلی الله علیه وسلم لګلې ما هغه دا ده چې الله تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. نو ګوره وایزه
دا خبره تا کوم چې ته به تمثال منه بوت موت بنه پرې دی چې بنه پرې بوت موت بنه پرې دی مگر هغه به ته برابر او نه هغه قبر چې هغه د خپل حد نه چې کوم دی غټ دی هغه به هم نه پرې دی هغه به هم برابر او بل چې دا کوم خلکو قبرونو سیمټ کړي دي چونو کړي دي پاخه کړي دي د دې لپاره تعالی کوم چې دا توړان کی او برابر کې خپل مقدار ته څه کی مقدار ته هغه راکوس کی د دې وجنه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمای دا مکروه او حرام کار دی چې په قبر باندې آبادی جوړ شي چې د کوټې په شکل باندې وي او کدا غرنګ د ګمبد په شکل باندې وي او یا یو بل څه وي د دې د وجه د حدیث نه چې ابو الحیاج الاسدی تعالی رضی الله عنه ویل او فرمایل چې تا په هغه کار پسې لګم چې زفر رسول الله صلی الله علیه وسلم لګلوم چې هیڅ یو تصویر مپرېږده مگر هغه ورانه وا او هر اوچت قبر د ځمکې سره چې کوم دی هغه برابر وا نو په دې حدیث کې مراد دا دی چې په جاهلیت والاو با کوم کارونه کول چې د قبر د پاسه به خيسته خيسته آبادی جوړول او پاغي باندې چې کوم د څه کول پاغي باندې به منځونه کول نو پاغوي باندې امر ده او د دې زمانه په جاهلانو باندې امر ده چې د قبرونو په خوا کې څه کوي د قبرونو په خوا کې منځونه کوي د غرنګ عبادتونه کوي مونږ کوم مسجد چې د قبر په خوا کې ګوره پاغي کې منځ کیږي دویم نمبر کې شوافع وي چې کوم مسجد د قبر په خوا کې څه د قبر په خوا کې جوړي نو دغه په خوا کې چې کوم ده دا کبیره ګناه ده علامه ابن حجر الحیثمی په کتاب الزواجر عن اقتراب الكبائر کې موي یوسلات څلور کې فرمای چې په قبرونو باندې مساجد جوړول او پای کې منځونه کول او دغه کولول او د قبرونو طوافونه کول او پاغي باندې کوم دی ډیو شمه بلول دا ټول کبیره ګناهونه دي دا ټول په کبیره ګناهونو کې راځي وس چې حرام دي دا چیرې وس بس دغه کې چې کوم د مونږ کول حرام دي او مساجد جوړول دا چې کوم دی په دغه ځای کې مساجد جوړول د قبر په خوا کې وردا سبب د شرک د انتهایی پر سره شرک شروع کیږي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په خپل کتاب الام کې دا خبره کړې ده چې ګوره د قبر په خوا کې مسجد جوړول چې کوم دی دا صحیح نه دی بلکې دی کې مونږ اغه نه کیږي امام شافعی په کتاب الام کې دا خبره څه کړې کتاب الام کې دا خبره هغه کړې ده او دریم نمبر کې چې کوم دی مالکی ویل دي چې دا کار حرام دی علامه قرطبی الاندلسی المالکی ویل په خپل تفسیر لسم جل او تدش کې لیکلي دي چې زموږ علما قال علماؤنا وهذا يحرم على المسلمين ان يتخذوا قبور الانبياء والعلماء مساجدا مسلمانانو باندې کوم دا کار حرام کړی شوی دی چې دا راولګيږي او د انبیاء په قبرونو باندې د علماء په قبرونو باندې جوړ کی مساجد هغه جوړ کی یعنی مالکی هم دا کار په مسلمانانو باندې وای حرام دی حرام چې د انبیاء او د علماء په قبرونو په خوا کې مساجد هغه جوړ کی حنابلة وای په داسې مساجدو کې مونږ کول چې کوم دی بالکل حرام او باطل دی علامه ابن قیم رحمه الله ویلي په زاد المعاد دریم جلد 2 نمبر صفحه کې وای دا ګناه او د معصیت زین دي او د دې سوزول چې کوم دی بیان کړی دي چې کوم زید د ګناه اډوي نو د هغه باندې نړول شي هغه به سوزول شي او به وای وعلى هذا په دې باندې چې کوم دی هغه مسجد چې هغه د قبر په خوا کې جوړ شوی او په قبر باندې هغه آباد شوی نو دغه نړول پکار دی چې باید دغه وران کړی شي لکه څنګه چې یو مړ هغه په مسجد کې تپن کړی شوی او به خلک راو باسي د مسجد نه لري کینو د قشن به د مسجد څخه د مسجد به هغه لری کېره دغه نه او په دې باندې امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ هم څه کړی دی قول یې کړی دی نور د دې په باره کې چې کوم د تشته د بشمار اقوال علما وغشتره چې کوم مسجد لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا خبره کړی ده چې ګوره فالمسجد الذي على القبر لا يصلي فيه فرض ولا نفل هغه مسجد مجموعه الفتاوی شیخ الاسلام اول جل او یو زرو او اول نمبر صفحه هغه کې وای چې ګوره کوم مسجد چې د قبر د پاسه جوړ شوی پای کې نه پرځي مونږ کېږي او نه پکې نفلي مونږ صحیح دی نور په کې ډېر شه دلایل دی برکه علماء ذکر کړی دي شته خو کوم مسجد چې هغه جوړي د قبر د پاسه یا د قبر پر خوا کې قبر ته مخې ته یا شاته پر اخ کې نو پدای کې مونږ اغه نه کېږي په لحاظه ته دویم سوال جواب غدا شو چې کوم کور د مقبره د پاسه هغه جوړ شوی نو دا ځمکه چې دا د وقف ځمکه ده نو په دې کور کې د دوه وجنه مونږ جایز یو د دیو جنا چې دا تشبوه د يهودو سره حدیث کې راځي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا زمنګ د الله رسول لعنت ولې د يهودو او نصاراو باندې ځکه چې هغه د انبیاء په قبرونو چې کوم مساجد جوړول او بیا پای کې منځونه کول او نو دا سبب د لعنت دی په دغه کور کې منځ نه کې دویم سبب چې په دغه کور کې منځ کېږي دویم سبب هغه دی چې ګوره د ازمکه د وقف ده خو الله رب العالمین ته وقف شوی د ټول مسلمانان بل دینه فائدہ اخلي نو دا راولګي د په دغه وقف شوی ازمکه باندې څوک کور جوړ کړی دی نو ګویا کې چې د قسم غصب کړی دی نو په دغه کې منځ کول دوه جن څه نه دی هغه جایز نه دی نورم په دې باندې شه دلایل او بالله عز وجل التوفیق